وإياك نستعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زما د پیکینو د خواو شاونه راغلي مشرانو امزولو کشرانو السلام علیکم. د ټول نمخ کې خصوصا د محب الله خان شکریہ ادا کوما چې دا په دې ډېر شارټ وخت کې د تماویلو چې یو کنونشن منعقد کا راوړه چې موږ د امزولو مشرانو کشرانو سره یو ملاقات وکړو او خپل پیغام ورته ورسو. نو د نن مبارکباد پیش کومه په دې دومره کامیاب کنونشن منعقد کولو باندې محب الله خان صاحب ډېر مبارک شي. شارټ یو دوه درې خبرې کومه بیا د مانځه ټیم دی. کله چې زه د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر الله وټاکلی شوم نو ما ته ډېر زیات د چیلنجونو یو مخه را پېښه وه. یو خو دا چې په پارټۍ کې دومره سازشونه و چې دغه خلکو د سوات وزیر الله نه منو. دویمه ایکس فاټا کومه چې قبایل علاقه جاتو د هغې یو غټ بوج زما په سر باندې و. یو نوې علاقه وه هغې راته په سر کړې وه چې هلته ډېر زیات مشکلات و. او د هغې نه وروسته بیا کووډ 19 کرونا راله. نو ما چې دا څومره حکومت کړی دا ټول په کرایسس کې حکومت و. خو زه د خپل الله تعالی لاک لاک شکر ادا کومه چې ما د هغې نه باوجود د دې سوات د ملکنډ او د خیبر پښتونخوا دپاره څه کړي دی د چا نه پټ پناه نشته. او زه دا برملا ویم او دا چیلنج زه هر وخت ورکومه. دا کم خلک چې نن راځي او تاسو نه به ووټونه غواړي تاسو ته به وایي چې ما له ووټ راکوئ دونه یو تپوس کوئ وایي ستا ایجنډه څه ده. ایجنډه ورسره نشته هېڅ خبره ورسره نشته. دلته څه پاتې نه دي. دلته خو نیمګړي کارونه پاتې دي د فنډز د لاسه پاتې. او فنډز ولې د فنډز د لاسه ولې پاتې دي چې کله ما 8 میاشتې مخکې حکومت ختموو نو ما د ټولو پراجیکټو ته فنډز را لېږلي وو. خو بدقسمتۍ نه په صوبه خیبر پښتونخوا کې 8 میاشتې او پوره پاکستان کې 14 میاشتې د غلو ډاکوانو د پی ډي ایم په شکل کې چې کوم حکومت کړی دا صوبه هم برباده کړې دا ملک هم برباده کړی. او دا خلک به بیا راځي چا به کتاب راغستی څوک به د اسلام په نوم باندې ووټ غواړي خو دوی اسلام نه راولي. د اسلام چې لږ ډېر کارونه و هغه مونږ کړي دي. کو تاسو د جوماتونو سولرایزیشن وګورئ کو تاسو د جوماتونو د امامانو اعزازیه وګورئ کو تاسو په سکولونو کې ناظره وګورئ نو دا هر څه چې کړي دا هم زموږ حکومت کړي دا ما کړي د وزیر الله په حیثیت باندې ما کړي. دا خلک صرف اسلام آباد ته تګ دوی اسلام نه غوښتو. د هغې نه وروسته دلته پکې اوس لیوني م راوتي نو زه څه ویم یا خدای پاکه نو چې دا لیوني تاسو ولېږئ د اسمبلیانو ته نو دوی به لیونتوب کوي دوی به څه کوي تاسو سره. نو دا لږ غونډه کې مهرباني وکړئ. دا خلک چې دي دا تاسو هم کتلي دي د دې سوات نه چې څومره نیمګړي فنډونه ما را لېږلي وو هغه ټول د دې پی ډي ایم حکومت هلته وړي دي. ایون دې مټه کې چې ما کم ډپارټمنټ سره راوړي وو هغه په ایجوکیشن کې وو هغه هم لېږلي زما په 8 میاشتو غیر موجودګۍ کې د دې خلکو کار صرف پیسه ګټل او د دې خلکو نه بېوقوف جوړېدو کار صرف دا دی. خو زه د خپل د سوات د غیور عوام نه دا یو تمم لرم او دا زه ما د ایمان څه ده چې دوی نه خرڅېږي نه مخکې خرڅ شوي دي نه به اوس خرڅ شي او نه به بیا خرڅ شي دا قوم. ځکه دلته به خلک راځي څوک به ته ما دا پیسې والا ما له ووټ راکا څوک د بل علاقو نه راغلي هغه د سوات په خلکو باندې د مشرۍ خوبونه ویني. خو یو خبره یاد ساتئ د سوات خلکو پښتنو چېرته به دا خلک په ځان باندې بلکل نه مشران کوئ. دې خلکو له به دا به کله پایپ راوړي کله به د سوی ګیس پایپ راوړي کله به وایي بلا شی پیسې راوړي دي هم ستاسو پیسې دي خو دوی پټې کړي دي په تاسو به یې وسله کوي. دا پیسې تې مالئ دا پیپونه تې مالئ دا هر څه تې اخلئ